بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپو د ملګري محمود مرزي سره ستاسو په خدمت کې نن د یو ډیر زلنده ستوري سره موجود یم. کتونکو، د دې زلنده ستوري نوم دی پیاز مشال. پیاز مشال ادیب هم دی، شاعر هم دی، او دا د ځوان کل نمایندګي چې مونږ ډیر د پخوانه پیژنو، ډیر نږدې ورسره پاتې شو. او دا چې کله یو شعر وایم چې ګوتې قلم کومې قلم شي، تور ته به تور، سپین ته به سپین لیکمه، دا د ماته ډالۍ وه چې ته دا شعر وایې. او دا شعر چې کوم دی دا د مفلس دراني صاحب دی، او دام چې کوم دی د دې راځړو د یو بابا دی. بیا یو بل شعر چې کوم دی چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب، حقه خبره چې د زور مخکې کولی نشي، نو دام د ماله خوښ کړو. وي دا شعر ته وایه، وي ستا د خبرو سره چې کوم دی نو دا زیږي، او دا د دلخورم صاحب شعر دی. کتونکو، پیاز مشال صاحب یو ډېر خودداره، یو ډېر حساس انسان دی. راغلي وو مونږ وی چې مرکه به وکړو، او دا مرکه مونږ وی چې کور کې به وکړو. اتفاق ته ګوره چې شاته مې د مشال صاحب دا جونګړه ولیدله، او بیا د تیر سیلاب چې کوم دی باران تیر باران چې کوم دی ورله دا کوټه راغورځولې ده، او ټول سامان چې کوم دی نو هغه په دغه کنډر کې پروت دی، نو او باورچی خانه د هر څه پرېوتې دي. نو مشال صاحب سره په دې خبرې اترې کوو. یاره وي کور کې زه انټرویو نه کوم، ما نه دی کور کې به در سره کوم. وي نه، وي دا الله پاک ماله بس عزت راکړی دی، او دا ډېر دی. ما ورته بلکل یې درکړی دی چې خو الله پاک عزت نو درکړی، نن به تاله مونږ درتلو، تا نه به مونږ ټیم اخیسته چې مونږ له انټرویو راکړه. نو چې ته مونږ له د انټرویو راکړې نو په دې کور کې به در سره کوم. نو کتونکو، دا یو داسې انسانان چې په بهر محفل کې چې کوم دی پیاز مشال یو نوم دی، چا به نه اورېدلی. زما په دغه پیج باندې خو دلبر ریډیو چې کوم دی په ده باندې آباد دی، مختلف نوم نه چې کوم دی دی پروګرامونه کوي، پی ټي وي نه یې کړی دی، خیبر نه یې کړی دی، ډېرو ادارو نه چې کوم دی نو د کار کړی دی. ښه د سندرې چې کوم دی څومره سندرغاړو چې ویلي چې په دې پښتونخوا کې کوم نامي ګرامي نوم دی، نو هغه د پیاز مشال صاحب شاعري چې کومه ده خوښه کړې ده، او هغه یې سندره کړې ده. نو خبرې ترې به کوو، خو زه هرګز چې کوم دی زه دا نه وایم، خو دا تصویر دا وایي چې هغه مینهوال چې پیاز مشال سره مینه کوي، نو چې هغې په خپله مینه کې ځان سره وساتي، چې دې وخت کې د خپل کورودانې سره په کومو حالاتو کې ژوند کوي. دغه یو ډېره عجیبه شانتې خبره ده. موږ هم یاره مشال صاحب خو موږ په ریډیو یې خوښوي، د شپې د ده د 2 بجو پورې پروګرام یې اکثر ورته د ریډیو چې څوک شوقین وي که نه، دا سپینګیري هلکان زموږ خویندې بیاندې، نو د شپې دغه 1-2 بجو پورې دا شپه روڼۍ په د دا پروګرام اوري. نو خبره ترې به کوو، مشال صاحب جون به هم د سره متعارف کوو. زموږ دا مرکه به اوږدېږي، خو ګورئ به مشال صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخته راکولو. ستاسو ډېره مننه الف خان شیرپو. موږ ته فخر دی، موږ ویاړو په ستاسو باندې. ستاسو غوندې بیدار مغز چې کوم شخصیتونه دي، صحافت د ریاست څلورمه ستن ده، او دا موږ ټول خلک یې منو. او بیا چې تاسو پکې کوم کار ولوبو، واجد دي ډله دا ټول، نو مطلب دا یې چې دا د دې نه انکار هېڅ کلم نشي کېدی. او کلم چې په دې ولس باندې څه کړمه راغلې ده، نو لومبۍ ما کتلي دي چې که سیلاب راغلی دی، که زلزلې راغلي دي، که نور څه آفتونه راغلي دي، نو الله ګواه دی، دا زه بغیر مبالغې او بغیر څه یرې او بغیر څه تردیده دا خبره نن په فخر سره کولی شمه چې الف خان رور د ټول نه وړاندې رسېدلی دی. او اوس هم دلته که تاسو راغلی نو ما له خپل خپلوان هم نه دي راغلي، او نه ما چاته ویلي دي چې یاره داسې، ځکه چې نن سبا که چاته په هر چا باندې خپل درانم پراته دي، په هر چا باندې خپل درانه پراته دي، څوک چاته جوړېدی نه شي چې هغه د چا سره هیلپ وکړي. او که هیلپ موږ غواړو مو نو الله هم شته که نه، الله نه غواړو او الله راکوي هم. اوسه پورې زه نار نه یم موده کړی، قسم په خدای زه یې نار نه یم موده کړی، ما له ښه ښکلې را کړې ده، دا څه نه ښه را کړې ده، نو زما په هغه باور دی او هغه بیا راکوي راله. نو مطلب دا یې چې دا یې ته خبر هم نه وې، او ته رالې او تا وایې چې یاره انټرویو وکړو. ما د دې انټرویو کوم، خو هسې ناشنا شان ماحول مې ولیده که نه. مشال صاحب په بار خو ستا داسې تصویر دی لکه، او ژوند تر اوسه دې مونږ ته هم غږ نه دی کړی د دې چې یاره زه په یو داسې کنډر کې ژوند کوم که نه. یاره داسې ده چې ملنګان ټول عمر همدغه شانتي، درویشان فقیران ملنګان د هغوی ژوند همداسې وي. نو مشال صاحب د خلکو سټیجونه په تا ښکلي وي، خو هغه سیاسي دي خو سماجي دي. یاره مشال به سټیج لرو غواړو چې نن هغه پکې پروګرام وکړي، چا واده وي یا داسې نور داسې شوګانې وي، تاسو بلنه درکوئ که نه؟ یا بالکل مونږ ورغلي یو چې چا هم راته ویلي دي، ورغلي یو. په خپله غریبۍ خو فخر کوې که نه؟ ډېر فخر پې کومه، نه غریبي د چا پاره پېغور دی، نه بیماري د چا پاره پېغور دی، د دواړه ما کې موجود دي. بیمار هم یم ځکه 4 ځله دا ټیک وشو،
او خدای پاک د مرګ خولې نه بچ کړم. دا هم یو اټیک و، د 2 ځله مې اکسیډنټ وکړو، مین اکسیډنټ که نه. نو بهرحال بس زه به دا مینهوالو ته یو خواست کوم چې ما دپاره د برداشت کولو دعا وکړي چې خدای راله برداشت راکړي، همت راله راکړي. دا د الله امتحانات دي او موږ خو ډېر عجیزان او فقیران خلک یو. زموږ نه په نور مخکې لکه په پیغمبرانو او صحابه کرامو دا تیر شوي دي او ډېرې سختې د هغوی دغه کړي. په ایمان موږ له ژړا راځي چې هغه خبرې لکه یو پلار لکه ورته وویلی شي چې دا زوی حلال کا، دا مړه دا خو په خوله باندې ویل ډېر اسانه خبره ده، دا کول ډېر ګران کار دی. داسې ډېرې خبرې که نه. نو بهرحال بس زمونږ ژوند دې تېرېږي. ښه کتونکو زموږ یو تکړه کرایم ریپورټر دی واجد علي افریدي، نو هغه ویل که تاسو په یازمشال لاړو انټرویو نه ده کړې، ما بس نن اراده وکړه، بلکې نن دویمه ورځ د اراده مې کړې وه خو د ده مصروفیات هم او بس ما دا کور خوښ کړو. خو زه د دې کور نه داسې ډډې ته کولم چې یاره بس بل ځای کې به انټرویو کړو. نو ما یې چې نه خلکو ته وښایو چې د شاعر ادیب ژوند څنګه یې. نو ما تاسو ته چې کوم دی نو د ده د شاته د ګراونډ کې تاسو وینئ که نه، دا د کمره ده. ښه دې کمره کې د بچو سره استوګنه کړې ده او دی اوس برنډې ته روتې دی، بار په برنډه کې دی ژوند کوي. بار چاته دا تصویر هېڅ پته نشته چې خو زه هسې دې په تناظر کې ورته بل وایم مشال صاحب کتابونه او څنګه چې مو وویست تاسو ډېر شاعري چې کوم دی خلکو سندره کړې ده، څونه خلکو؟ یاره تقریبا 300 کلامونه ویلي شوي دي او زه به دا ووایم چې زما دپاره ډېره د فخر خبره ده چې موږ په ډېره نازیک هم خیال محمد صاحب و. د خیال محمد صاحب نه بره باید 100 کلام وایي، څه خبره ده که نه. خیال محمد صاحب ویلي دي، د هغه ټولو بچو ویلي دي. دغه شان ګلزار علم هم یو ځان ته یو نوم لري یو نامه لري. دغه شانتې مطلب دی چې زموږ د کلي زرشاد علي دی خدای وبخي، احمد ګل لالا شو، بیا په لکه زوار علي سنتوش شو، نور که نامې رانه پکې پاتې کېږي فیاض خان خیشکي شو، لکه بس زما یاداشت هم ډېر ګډوډ شوی دی ځکه د غمونو ومونو ووایي. بلکل کتونکو پالج وخلو د دې لاس باندې دې کنډم دی، په خپه باندې دې کنډم دی او په دې حالاتو کې چې کوم دی هم دې ژوند کوي که نه. دا لاس چې کوم دی دا دې په دې بل لاس په زور باندې اوچتوي، دا داسې نه اوچتېږي. ښه جی نو خو بیا ما شکر دی الحمدلله خپل همت نه دی بایللی، زه خپل مزدوري اوس هم کومه لګیا یم او دغه کوم. نو زه همدغه وایم چې بس مینهوالو ته دا وایم چې زه ګوره سوال نه کوم. خو دا یو سوال کوم چې کله یو شاعر خواري وکړي که نه او دې خپل کتاب خرڅوي د خپلې مجبورۍ نه، داسې ما اورېدلي دي. داسې شته بالکل داسې هم شته دی، ولې نه شته؟ ستاسو باره کې مې اورېدلي. نو یاره که دا خبرې ونه شي نو ښه دی. کتابونه هم څو دي؟ کتابونه خو زما دا یو کتاب دی پاڼې پاڼې خور شومه راټول مې کا. پاڼې پاڼې خور شومه راټول مې کا. پاڼې پاڼې خور شومه راټول مې کا. دا غزل ووایم؟ دا خو ما ته په دا زما بچي دي ما ته په یاد دي او دا مې په کم تناظر کې چې لیکلی نو هم دا ده چې لکه موږ پښتانه د یو بلکې دا ټول بندیان د الله تعالی د یو بابا آدم علیه السلام او د یو حوا بیبي اولاد یو. نو دې کې دا دونه تفاوت ولې چې دا پنجابی دی او دا بلوچی دی او دا شاخیل دی او دا نی دی او دا جولا دی او دا مطلب دی چې باجوړی دی. نه دا ټول د یو بابا د یو دا نه دا ټول یو دی. بس صرف منګه د پیژنګلو دپاره پکې دغه یو دغه دی. نو پکار نه ده چې منګه سپک نظري وکړو که نه، یو په بل باندې فوقیت ورکړو نه. او دا خو نبي علیه السلام ویلي دي چې سپین ته په تور باندې او تور ته په سپین باندې او عربي ته په اجمي باندې او اجمي ته په عربي باندې هېڅ فوقیت نشته دی. نو بس خبره دغلته ختمه شوه. نو ما هم په دغه تناظر کې دا لیکلي چې ګل مې کا ګلاب مې کا غانټول مې کا، ګل مې کا ګلاب مې کا غانټول مې کا او پاڼې پاڼې خور شومه راټول مې کا. خیال دی دا درې واړه ګلونه دي خو هر یو ګل خپل ځان له یو حیثیت شته یو اهمیت شته. خو که چېرې دا موږ راغونډ کړو او یو ځای یې کړو نو ګلدسته به شي که نه. نو ستا د خوښۍ ګل به هم پکې وي، زما د خوښۍ ګل به هم پکې وي، د بل د خوښۍ ګل به هم پکې وي، ځکه ګلدسته کې هر یو ګل وي. نو دا ځکه زه وایم چې ګل مې کا ګلاب مې کا غانټول مې کا پاڼې پاڼې خور شومه راټول مې کا. او ای د پښتنو ملنګه چېرته یې، ای د پښتنو ملنګه چېرته یې، راشه خپل پښتون قام ته کچکول مې کا. او ته پښتنه اوښکه یې راتوی نه شي، ته پښتنه اوښکه یې راتوی نه شي، واخله ځان نه تو د بړو شپول مې کا. ته پښتنه اوښکه یې راتوی نه شي،
واخله ځان نه تاو د بڼو شپول مې کا ما بیا کتونکو مشال صاحب سره موجود یو ډیر ستر په ډیر ځوانۍ کې چې کوم دی د ګران بابا سره ډیره ناسته پاسته یې کړې ده د هغه نه ډیر تربیت اخیستی دی او ډیرې زیاتې خوښ کړې دي. نو د پیاز مشال دا ژوند چې زه نن ګورم که نه زه د دې هغه زموږ روندار ده او زه هغې ته هم سلام پیش کوم چې د مشال صاحب جون غورې دا نیم په دغه ادارو کې دی 1-2 بجې د ریډیو نه راځي او د ریډیو دا پروګرام دغه وی زما ډېر زیات خوښ دی چې شروع کېږي مشال صاحب هر راته لږ زمزمه که هغه ته چې په پروګرام شروع کېږي ستا یو خپله پېژنګلو ده که نه شاعرۍ والا غزلزار پروګرام که نه غزل رنګ غزل رنګ جی ګل اوریدونکو د شپې په دې خاموش ساعتونو کې په چوپو چوپیا شومه دم تکه توره تیاره کې ستاسو د مینې مشال تاسو ته بل دی د خیره او شاعري پکې کوم څه ما خو د ذهن نه خپل وس سره بېشکه ایستې ما خو د ذهن نه خپل وس سره بېشکه ایستې خو زما زړه در پسې چغې تر فلکه ایستې او یوازې زه خو محبت سودایي کړې نه یم نن مې ته هم لیدې چې کرښې دې په ځمکه ایستې او د ښایستونو ناوې وسته زرو چرته مې و د ښایستونو ناوې وسته زرو چرته مې و ما غریبۍ کې د حیا په کالو ډکه ایستې او روحه دا ښه شوه چې اختیار د اسرائیل سره دی روحه دا ښه شوه چې اختیار د اسرائیل سره دی کنې دې خلکو خو به ته رانه د ټکه ایستې او ګرانې پښتو هم په هغو باندې مو ومنلې ګرانې پښتو هم په هغو باندې مې ومنلې تا پسې چا چې الاګانې لا ټکه ایستې او خپله چاړه یې جوړ مشاله په اوبو کې لیده خپله چاړه یې جوړ مشاله په اوبو کې لیده سترګې یې نه شوې لګولې خپې یې ځکه ایستې خپله چاړه یې جوړ مشاله په اوبو کې لیده. مشال صاحب کوم ادارو کې تاسو کار کړی دلبر نه علاوه زما خو لومبې ابتدا د پی ټي وي نه شوې وه سرکاري چینل نه پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر نه او هغه وخت کې زما عمر چې کم دی نو هغه 14 کلن یا د 14 نه واله تر د 14 کالو پورې تقریبا دغسې لګ بګ به و او هغه پروګرام لکه ګران خو ډېر ګران په دې و چې زه ډېر کوچنی وم ماشوم وم او بیا نورم ګران په دې شو چې هغه د داسې یو علمګیر شخصیت په باره کې و چې هغه ځان له یو اکیډمي ده او هغه د غني خان په هکله پروګرام و یادګیرونه نوم او اوپن ډور باندې و لکه دلته په غني ډیری کې و او د هغې هوسټ چې و نو هغه کوربه هغه پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب و نو دا ټولې خبرې ګرانې شوې خو به هر حال او چې بیا دا هم تا ته پته ني چې لکه اوس خو دا پته وي چې یاره لکه دې پروګرام کې ستا شمولیت شته او ستا پکې شرکت شته او ستا ویل شته نو بیا هم ذهني طور سړی تیار شي خو که چېرې دا هم تا ته پته ني نو بیا دا نور هم ګرانه خبره شي نو زه ماله یو بلنه راکړې شوه فیض محمد د خدای لري زمونږ نوموړی صحافي دی هغه و هغه راته هغه کارډ راکړه چې دا د پی ټي وي نه راغلی دا ته واله دغه شانتې نو زه چې لاړم نو هغه ما وی د دې به دا مطلب وي چې بس راشه پروګرام کې کښېنه او شرکت وکړه بس که نه انجای یې کړه نو زه ناست وم ګلزار علم صاحب او انور خیال او زرشاد د خدای بخیدې مو د دوی پکې د ټنګ ټکر پروګرام زه دوی سره ناست وو ملګري مې دي کلامونه مې راله ویلي دي نو ناست وو نو ناګانه پکې عباسین صاحب وایي چې یاره اوس چې کوم دی نورو خلکو پکې مقالې ورڅه ورولو خو نظمونه پکې صرف 2 ویلي شوي او هغه 2 دو چې یو پکې اکرام الله ګران بابا چې زما پیرم و زما استاد هم هغه ویلو او دویم حق پکې ما ته حاصل شو چې پکې ما نو وایي چې یاره اوس د غني خان د باغ بلبل او د شنغر د سیمې ځوان فکره شاعر چې د شاعرۍ وزر الوت ته تیار دی او به راشي او د خپل هنر غمی به وشیندي ما چې دا لاسو کې یادوي زه داسې د غشان شوم چې دا لاسو کې یادوي ناګه نوی فیاض مشال به راشي یاره به زما د خپې ګړه چې دا خپله ټینګوم دا بله رانځي چې دا کوم دا ټول وجود مې او موسم هم خو لکه د موسمیاتو څه وجه نه و چې ګنې یخني وای ښه ښکلی موسم اوس پرلی و یاره بس هغه ما ته هارون باچا هم رښه و هارون باچا راله راغه ښکل کړم ما ته ته ولې وارخطا کې ظالمه دا خو ستا دپاره څه دغه نه ورشه دا هم د بېزتۍ خبره چې دا ټول خلک ناست دي او ته تا ته خواست شوی دی او ته ورځې نه ما ورته وربشم خو څنګه ورشم دا برخال ورلی خو روان شوم چې ورلم نو چې څنګه ودرېدم او ډاکټر محمد اعظم صاحب هم رښه و موجود و هغوی هم په هغې پروګرام کې خدای دې وبخي نو چې څنګه زما پروګرام زه سټیج ته وختم نو ما وی چې یاره جي ټولو راغلو هغوړو ته ستړي مه شویم هر کله راشه ویم خو داسې ده چې دا ټولې خبرې ګرانې دي خو خدای ته دې اسانه شي خدای به اسانه کړي
خو لکه دا ده چې دلته چې زه هغه ځای کې ناست وم نو هغه ځای ما ته د دې اندازه نه وه چې دا څومره ګران کار دی خو چې دلته رالم نو دا راته ډېره ګرانه خبره شوه دلته دا ډېره ګران خبره دلته راتلل بیا په دې مایک ودرېدل دې مایک ته او بیا په دې څه ویل او بیا د داسې خلکو په مخ کې چې هغه ډېرې سترې اډانې دي اجمل خټک بابا هم موجود و خدای دې وبخي نو ما ویل چې د دې په مخ کې به زه خو عامه خبره هم نشم کولی پاتې لا شعر خو ما یو خبره باندې باوري ما او هغه دا ده چې دا کم زه تاسو ته وایم نو دا ما غني بابا په هکله باندې یو نظم لیکلو او هغې ته ما په ژوند اورولو او دا مې ورته ویلو چې خوشامندې مې دې نه دی کړی خو چې څنګه راته ښکاره شوی بابا همغسې مې لیکلی نو هغه به رانه اوس یادا شو خبره به صرف او کوشش به وکړم په خپل ذهن باندې چې دا دی چې هسې ویل ځان ته غني لیونی لیونی خو د هغه تخلص و خو نه که نه هغه لیونی هغه تخلص و نو ما هم دغه کړی چې هسې ویل ځان ته غني لیونی خو داسې هم نه و بیخي لیونی هسې ویل ځان ته غني لیونی خو داسې هم نه و بیخي لیونی او هغه یو داسې روڼ قانون غوښتلو ړوند نه روڼ هغه یو داسې روڼ قانون غوښتلو حق د بچو یې د پښتون غوښتلو که یې زرها په زړه چودون غوښتلو خو دې نظام کې یې بدلون غوښتلو نو منم او به فلسفي لیونی خو داسې هم نه و بیخي لیونی او اخري بند دی چې دا ولس بنده دی غني د ژوند د رنګینو مشالو غني د ژوند د رنګینو مشالو د هوډ د ویاړ او د پښتو مشالو د حال ماضي د آینو مشالو د لرو برو پښتنو مشالو نو د رنګ او بو د کاروان سر وغني هم مو لارښود هم مو رهبر وغني په دې باندې بس اخري دغه شو هم لارښود هم مو رهبر وغني ښه کتونکو پیاز مشال دا د 14 کالو په عمر کې چې کم دی نو دا د دغه پروګرام چې دا کومې سترې خستې نومونه یې واخیستل نو دا هغه پروګرام کې چې کم دی دې شریک و دغه ټیم کې په غني خان باندې دا څه لیکلي دي نو هغه د دې نظم خو ما چې کله نظم نه مخکې کومې خبرې کومې وکړلې که نه نو هغې کې خدای دې وبخي ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب دا نظم خو مال بیا وروسته ووی خو د دې نه وړاندې چې خبرې مې کومې وکړې نو هغوی پاسېدل او په ولاړه یې لاسونه پړقول وی چې بچې کو څه ویم نه نو مطلب دا چې دا د ډېره غټه خبره وکړه چې دا دلته راتلل او دلته هغه بیا دونه عجیزي کې دونه طاقت دی نو هغه ما ورته ویل مې یاره جي زه د خپل مشر ته چې زه داسې مشران لرم او دوی لاسونه په خپلو سرونه لرم نو ما یې دا هېڅ مشکله نه ده ما هغه ټیم نه والا دې ټیم باندې لګیا کتونکو دا ډېره پټه ملغلره ده ما درته راښکاره کړله کوم سړی راځي بل اړخې کتي شي خو به یم په خبرو شي نو ګنټې به تېرې شي خو نه به ختمېږي خو یو نظم درته زما خواهش ته هم دی فرمایش هم دی امیله خو دا دې را سره شریک نو بس بیا به ځو خو د دې هر څه نه پس چې کوم دی کتونکو بیا به درته ښیم چې د دغه کور دغه تصویر چې کوم دی د ستاسو د وړاندې دی هغه مینهوالو ته وایم چې دا زه خپل طرف نه وایم ښه خو شاعر دی خو ادیب دی خدای پاک ورکړی ده خو مسافر دی نو بس دې نه پس خو څه نشته دی خو مشال صاحب یو ډېر حساس انسان دی غورې کله هم چاته لاس نه دی غورې په دې ریډیو کې زما 14 کاله شو د ده په وړاندې زه د ریډیو ته راغلی یم خو تر نن ورځې پورې چې کوم دی دا ذکر یې نه دی کړی چې یاره زه په یو کنډر کې ژوند هم کوم ښه دا ما غوښتل تاسو ډېر پټ دغه کا خو بهرحال چې بل انټرویو کېږي او هر څوک یې ته کوي خو زه یم خو بل یې ته کوي خو چې راشي یو مړه دا کنډر جوړ وي او دا کور وي او بس چا ورسره مینه ښودلې وي نو دا به یو زما دپاره ډېره د کامیابي او زما د ملګرو دپاره خو دغه را سره شریک کړه دا داسې نظم دی امیل او بس هغه په خپله دا نوم یې تاسو وګورئ نو دا اته کلي دي زموږ د اشنغر تاسو ته پته ده څنګه چې دا پړانګونه شروع شوي تنګي پورې دا اته کلي دي نو ما خپله کوشش کړی ډېر خلک وایي یاره د دې کلي سموسې مشهورې دي دا پلاني کلي چې کوم دی امراسې مشهورې دي د پلاني کلي مټۍ مشهوره ده زه وایم دا لا څنګه خبرې کوي د دوی دا سوچ د دوی عمر هم نه دی کاش افسوس کوم چې د دوی سوچ خو د دوی عمره وي لکه دا څه خبرې ټیک ده هغه په خپل ځای موږ د هغې هم غندنه نه کوو خو موږ سره د دین هم یو ښه ښکلی دغه چې موږ شخصیتونه چېرته په صدو کې چېرته یو پیدا کېږي او موږ له خدای په هر یو کلي کې لس شخصیتونه راکړي دي ما کوشش کړی چونکې د ډېرو پکې دغه نشي کېدی خو یو شخصیت مې پکې شو کړی دی او د هغې نه تر اوسه پورې چا انکار نه دی کړی چا تردید نه دی کړی د هغې منلی دی چې او دا ټیک ده نو زه تاسو ته هغه مخکې ږدم بیا به تاسو اندازه ولګوئ جندي د خپل وحدت په تار پیلي دی یو کېږي جندي د خپل وحدت په تار پیلي دی یو کېږي امیل ترې نه جوړېږي اته کلي دي واړه اشنغر باندې یادېږي د یو بله زارېږي
د خیال نیلې تنګي نه به تر پړانګو مې روان وي امیل به مې عنوان وي د خیال نیلې تنګي نه به تر پړانګو مې روان وي امیل به مې عنوان وي تر څو چې د شهید فضل غني د غم داستان وي غوږ غوږ به شاعران وي نو دا غږ به د ولس بچي بچي ته مې رسیږي امیل ته نه جوړیږي شیرپو کې زیږېدلې بهادر او لاجواب و ښایسته لکه ګلاب و شیرپو کې زیږېدلې بهادر او لاجواب و ښایسته لکه ګلاب و شیرپو کې زیږېدلې بهادر او لاجواب و ښایسته لکه ګلاب و او شیرپو کې زیږېدلې بهادر او لاجواب و ښایسته لکه ګلاب و تلي کې یې سر کېښود چې قایل د انقلاب و تلی کې یې سر کېښود چې قایل د انقلاب و د هر چا انتخاب و نو حیات به خود حیات وي حیات به خود حیات وي چې په زړونو کې اوسېږي او امیل ترې نه جوړېږي حیات به خود حیات وي چې په زړونو کې اوسېږي امیل ترې نه جوړېږي حاجي محمد امین د مرزو چې به اصول و حاجي محمد امین د مرزو چې به اصول و سوچه عاشق رسول و خاوند د مرتبې و د شعرونو پرې نزول و سوچه عاشق رسول و نو کلام کې همدا خبرې ځای په ځای ښکارېږي او امیل ترې نه جوړېږي او غازی او مجاهد په تورنګزو کې یو انسان و غازی او مجاهد په تورنګزو کې یو انسان و نیازبین د پاک سبحان و لکړو کې نن پروت تشنغر چې پې روښان و هغه میر د کاروان و نو د قام شهیدان نمرې رحمتونه پې ورېږي او امیل ترې نه جوړېږي او انګریز چې کله دلته وبدل ټول نظام و انګریز چې کله دلته وبدل ټول نظام و هر کس د دوی غلام و بس یو په پښتنو کې باچا خان و چې نیک نام و فطرت کې اسلام و نو تحریک د ازادۍ او اطمانځو نه شروع کېږي او امیل ترې جوړېږي رزړو کې یو داسې نیک سیرته شخصیت دی د ټول کلي عزت دی رزړو کې یو داسې نیک سیرته شخصیت دی د ټول کلي عزت دی الله ورله ورکړی په خپل فضل معرفت دی همه انسانیت دی نو روژه وي که اختر د باباجي حکم چلیږي او امیل ترې نه جوړېږي تحصیل د هم ذله ده چې نامه یې 400 ده په هر لحاظ پوره ده ښکاره د پېښور او د مردان منځ کې پرته ده په هر لحاظ پوره ده نو مفتي عبدالله شاه پکې د نور غوندې ځلیږي او امیل ترې نه جوړېږي په پړانګو کې اوسېږي چې د خوږ زړونو درمان دی په هر چا باندې ګران دی په پړانګو کې اوسېږي چې د خوږ زړونو درمان دی په هر چا باندې ګران دی شاعر دی هم ادیب دی قدردان د هر انسان دی اکرام دی مهربان دی نو مشال د مینې بلکې رڼاګانې ترې خورېږي او امیل ترې نه جوړېږي کتونکو پروګرام به ختمو مشال سره چې په ګنټو ګنټو لګیا یو نو ویم باس نه ختمیږي بهرحال بیا به راځو او نورې خبرې به کوو مشال صاحب دا خو ټولې سندرې ویلې شوي دي د امیل هم چا ویلې که دا د خیال محمد صاحب زوی ویلې دی وصال خیال او ډېر زیات خوښ شوی دی دا وصال خیال هم ویلې دا ما په پی ټي وي هم ویلې دی دا ما په خیبر ټي وي هم ویلې دی مختلفو چینلو باندې ما دا ویلې دی مشال صاحب څه وجه وه دا داسې ژوند که نه د غربت ژوند او بیا دا حالات یاره عاجزي خدای خوښه کړې ده او څه به زه یقینو کې زما بس خوښم د عاجزي ده که نه د قلم شاعر دغه مزدور یې که نه چېرته سټیج یا ریډیو یا بس هغې کې او بالکل نو بس شکر دی په دې حال باندې زه د الله ډېر شکر ګزار یم که نه زه بخښنه غواړم ټوخېږم مینهوالو ته که دغه کېږي نو زه ډېره بخښنه غواړم نو داسې ده چې لکه خیر دی بس قناعت خدای خوښ کړی صبر خدای خوښ کړی دی که نه څه میسج ورکړه نو میسج دغه ورکوم چې هغه دغه بس په شعرۍ په ژبه کې به ورکوم دې نه ښه خبره اړو شته یې نه د اباسین صاحب پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزي صاحب یو شعر دی او زما په خیال چې دا به کافي وي په ژوند کې هغه وخته کار شي سړی په ژوند کې هغه وخته کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی او چې دا خوبي او خاصیت نه لري د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی
ډېره زیاته مننه کتونکو. دا و پیاز مشال صاحب چې تاسو سره موږ متعارف کوو. د پیاز مشال صاحب چې کوم اړخ ګوري نو هغه یو سمندر دی. د ژوند کې ډېرې سختې تېرې کړي دي. بیا د پښتونخوا چې دا څومره شاعران دي چې دا نومونه لري، دوی له مشال صاحب چې کوم دی په ریډیو باندې او په مختلفو سټیجونو کې چې کوم دی موقع ورکړي دي، رابللي دي. د ده چې کوم ریډیو کې پروګرام دی، د همیشه چې کوم دی زلنده ستوري په نوم باندې د یو پروګرام کړی دی، نو د بل عزت ورکړی دی. دغه بل عزت کې چې کوم دی خپل عزت یې لیدلی دی. خو دا کوم عامل شی چې ته مو وویې که نه چې صرف یې دا اشنغر دا خلک دا یې وپالي که نه، نو مشال صاحب زه وایم چې دی به سرو سپینو سره لوبې کوي. خو مشال صاحب چاته لاس نه دی نیولی، چا نه یې غوښتنه نه ده کړې، په خپل غریبۍ باندې فخر کړی دی، عاجزي یې خوښه کړې ده. او ډېر عجز طبیعت انسان چې به چېرته دې ولیده ته وایې چې ملنګ دی، او خو سټډي دی که نو سمندر دی، شاعري دی د واورېدله. دا کتاب مو کته، د دې کتاب چې کوم دی څه نوم دی، پاڼې پاڼې خور شومه راټول مې کړه. دا تاسو وګورئ، تاسو به وګورئ چېرې مشال دا کومې شاعرۍ چې کوم دی نو کومه شاعري یې کړې ده. کتونکو زه خواست کوم چې مشال صاحب دغه نمبر چې کوم دی زه درته وایم، څوک ورسره مینه ساتئ، څوک ورسره کومک هم کوي. زه خپل طرف نه وایم، غورې د طرف نه هرګز نه وایم، خو کومک ورسره کوي نو دغه کانډه رابادولی شي. نو دغه نمبر دی 0312 91 71 889 0312 91 71 889 او بل دی 0345 91 71 889 یعنی 889 همدغه نمبر دی. په دې ورسره رابطه کولی شي او ضرور ورسره مرسته مو وکړئ، ملاتړ یې مو شي او په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. الله پاک دې له صحت ورکړي، الله پاک دې د خپلو بچو ته روغ کړي. دې وخت کې مات کانډه هم دی، فالج وهلی و، د یو شمېر بیمارونه خو دعاګانې دي ورسره چې په دغه کې دی روغ رمټ دی. او دغه یې د کور خال دی چې ستاسو د وړاندې دی. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. مننه، خوشحاله اوسئ.